چې زنانه کټوي باندې کړي او لږ ساعت داسې یو ګنټه یو نیمه ګنټه بعد راشي او د دې غوښو نه یوه تیکه راواخلي ویې سکي چې پخه ده او که کچه ده داسې ده زما عزتمندو په مثال به تاسو پوه شئ نو دا زنانه یو تیکه راواخلي او ویې سکي پخه ده او که کچه ده که چېرته پخی اوس یو تیکې راخستې نو ټول ډشکې ټوله پتیله هغه چې کوم دی ټول سالن ناکوس کې وایي ترکاري پخه ده او که پخه نه وي وایي اور ورپسې تیز کړي پخه نه ده همدقه شان د قیامت په ورځ زموږ د اعمالو نه به الله پاک څه اوچت کړي څه اوچت کړي مونځ د ټولو اعمالو نه حجونو نه روجو نه زکاتونو نه ټولو تسبیح او څومره ذکر اذکار دي کړي څه به اوچت کړي الله اکبر ټول اعمال الله په دنیا کې محمد رسول الله ته ورکو او د دې مونځ دپاره الله محمد رسول الله اسمانونو ته بوتلو د معراج واقعه اورېدلې هم ده که اسمانونو ته بوتلو او هلته ورله مونځ ورکو په ډولۍ کې په تحفه کې ورله څه ورکه څه ورکه نن دې مونځ سره موږ څه شروع کړو د مونځ اهمیت درته بیانوم دې مونځ سره موږ څه شروع کړي الله جل جلاله ټول احکامات په ځمکه باندې را نازل کړ او مونځ داسې یو ګفت او داسې یو هدیه چې الله جل جلاله خپل پیغمبر اسمانونو ته بوتلو او هلته ورله مونځ ورکړو په تحفه کې که دغه مونځ صحیح او د چا د رضا دپاره لږ مینې سره ووایه د الله د رضا دپاره دا مونځ د الله د رضا دپاره په صحیح طریقې سره په خپل وخت کې دې ادا کړی نو الله پاک به څه فرمایي بس چلو ټیک ټول اعمال د دې ټیک دي الله څومره زما عزتمندو خوش قسمتي وي څومره د خوشحالۍ چې مونځ دې وکتلی شي او ماشاءالله بالکل ټیک ټاک چلو بھائی نور اعمال به دې نه ګوري او که خدای ناخواسته مونځ خراب شو د ټول اعمال به خراب شي وایي دا مونځ یې ټیک نه دی بس او تاسو اورېدلي که نه چې مونځ منع کوي انسان د بې حیایۍ نه او د نارواو کارونو اوس موږ څومره نارواو کارونو کې اخته یو موږ ولې نه منع کېږو زموږ مونځ ټیک نه دی زموږ مونځ نه دی ما تاسو ته ویلي چې موږ عاشقانو زما عزتمندو سالم بن عبدالله رضی الله تعالی عنه دا هغه صحابي دی چې دې ته د مسلمان وینه ډېره محترمه وه د مسلمان ډېر عزت به کولو حجاج بن یوسف یو داسې مجرم یو مسلمان دته ورکړو چې د ده نه سر کټ کا قلم کا نو سالم بن عبدالله رضی الله تعالی عنه توره راواخیست او د پسې نږدې راغی ورته وایي ته مسلمان یې ورته وایي او زه مسلمان یم اوس دې نوجوان ته پته وه چې دا د مسلمان څه کوي ډېر عزت کوي احترام کوي خو ده ته حکم شوی دی چې د ده سر قلم کا ولې چې د عثمان رضی الله تعالی عنه په قاتلانو کې دا نوجوان هم شریک و دا نوجوان د عثمان رضی الله تعالی عنه په قتل کوونکو خلقو کې دا نوجوان هم و د ده سر چې کوم دی قلم کا سالم بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ توره راخستې ده او راغی ده پسې ورته وایي ته مسلمان یې وایي او زه مسلمان یم خو تا سره د مسلمان ډېر قدر او عزت دی ته داسې کار وکړه چې تا ته کوم حکم شوی ته خپل حکم پوره کړه ورته وایي نه دا راته ووایه تا د سهار مونځ کړی دی که نه څه کوم مونځ اوس تپوس وکړم جمعه خان به راغلی جمعې ته به ناست وي ځان څه به یې ترخ کړي جای نماز هم راوړی وربشي پته به م لګي بعضې اخترخاني پیشي اختر کې راغلی اول سب کې ناست یا مبارک شه مبارک شه مبارک شه تا ته پته ولګي خو لږ صبر وکړه موږ باندې دا مونځ فرض دی فرض چا ونه کو دا پې قرض دی دا قرض به درنه الله وصولوي الله مه کوه ډېر دي مونځ ما دپاره خو نه کې مې کوه د سره یې مه کوه یو ځان شته به درنه تپوس کوي وربه کې جواب ما چې زما چې کومې پیسې په تا قرض دي داسې به درنه وصولوم داسې به درنه وصولوم وصولوئ که نه وصولوئ نو دا مونځ چا فرض کړی الله او چې چا ونه کو په هغې قرض دی وصولوئ به یې څوک بس الله خپله پې پوهي څنګه یې درته وصولوئ نو زما عزتمندو ورته څه وایي وایي سهار مونځ دې کړی دا نوجوان ورته وایي او ما سهار مونځ کړی هغې نه پس سالم بن عبدالله رضی الله تعالی عنه توره راوړه او حجاج بن یوسف مخې ته داسې ور وویشتله ورته وایي مسلمان دی سهار مونځ یې کړی او محمد رسول الله فرمایي چا چې د سحر مونځ وکړو دا د الله په حفاظت کې راغی چا چې د سحر مونځ وکړو
دې ته سموای دې له تکلیف مو ورکوي ګینه الله جل جلاله به داسې تکلیف درکې داسې سرکونډۍ به در باندې واړی الله ولی دې د سار مونږ کړي دې زنانه د سار مونږ کړي دې نوجوان د سار مونږ کړي